چې لا تغضب ته غصه مه کوه ځکه دا غصه داسې شی دی چې دا د ګناهونو جرړه ده چې کله په کوم انسان باندې غصې والا ماده سې وایي نو د دې غصې نه بلا پنځه شپږ ګناهونه نور هم صادرېږي په هغې کې یو ګناه نفرت ته د مسلمان او ستا په مابین کې چې ته یو مسلمان ته غصه وکړه اگر که هغه په ناحقه دی نو د هغه په زړه کې به ستا دپاره نفرت پیدا شي چې د هغه په زړه کې ستا دپاره نفرت پیدا شي تا نه به ډډه کوي چې ستا نه ډډه کوي ستا په زړه کې به بیا د هغه دپاره بغض او حسد پیدا کېږي نو پته ولګېده چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي ځکه لومبی حدیث داسې دی وایي د الله رسوله فاوصني ولا تکثر د الله رسوله نصیحت وکړه خو اوږدوې راته ما نبی علیه السلام مبارک وایي ابتدا کې تا غصې والا کار وکړه چې انسان ته نصیحت هم وکړو راته یې اوږدې خبرې مه کوه نامناسبه ده که نو نبی علیه السلام مبارک ډېر جامع الکلام والا بنده و ورته بس یو فقره کې وایي لا تغضب غصه مه کوه ځکه وایي یو اعرابي راغی مسجد ته ودرېد لمونځ یې وکړ او د مونږ نه پسې لاس اوچت کړ دعا یې کوله وایي ربه په ما او محمد باندې فقط رحم وکړه او په دې نوره دنیا کې چې په چا رحم ولګي دا دعا یې وکړه نبی علیه السلام مبارک دعا اورېده په تراویح وخت یې دې خوا راشه وایي د الله رسول وایي ورته وایي تا ته د خدای د رحم دونه وړوکی ښکاري چې صرف ستا او ما پورې مختص دی بس چې په نورو خلکو رحم مه کوه ته به جیبه کار کوي هغه یو کس و شپې تهجد نه چې راپاڅېد نو چې تهجد راپاڅېد دعا یې کولې خدایه وایي زه پاڅېدلی یم او دا ټول لیدلي اخوا کې کس ورپسې راپاڅېد وایي خدای دې خیر کړه چې ته پاڅېدلی د موږ شکایت یې ورته سره کړې ته خو به کې خو د موږ شکایت سره کړې رب ده نو نبی علیه السلام مبارک ورته وایي وایي ته دعا کې خو د رحم دعا کې او د هغه ذات نه کې چې هغه وسیع ذات دی او تا ته د رب ذات دومره تنګ ښکاري چې ته ورته وایې ربه مانه رحم وکړه او په ما محمد باندې په بل چا باندې مه کوه بس صحابي دغه بوډۍ چې کوم دی نو سره وخوځو او روان شو چې لږ مخکې لاړم متیازو زور ورکړی په مسجد پاسې حلقې کېناست او متیازو ته کېناست صحابو پرې ورمنډه کړه نبی علیه السلام مبارک ورته پرېږدې بس هغې پرېښوده لږ ساعت چې متیاز وکړه نبی علیه السلام بیا راووتو وایي یو کار دی لا نه ونه کړی چې بل دې شروع نو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک صحابو ته وویل که دې ټایم کې تاسو په ده باندې غصه وکړه د ده نیت او د دغه خرابېږي یو دا چې ټول اول خو دې د جومات په یو ځای کې متیازه کوي که غصه دې پرې وکړه ګزار دې ورکړه ټول جومات ته متیازو بیا لړي نو غصه پرې مه کوه رحم والا معامله ورسره وکړه بیا پرې کوئ